طالب د مخ کی ویلی چې دغه تعریف شامل دی ادراک د عقل لرهم. ادراک د عقل لره استاسو دیزی تراشی دا دی چې ادراک د عقل یادی نو مراد د ادراک د عقل نه څه شی دی. طالب دا ځان سره یاد کی وی دا عقل چې دی دا لفظ مشترک دی د اطلاق په نفس ناطقه مجرده هم کیږي. په چا باندې دا دی وی مدرک په انسان کې ګوري نفس ناطقه دی ښه او هغه نفس ناطقه ته دوی مجرد وی د چانا عن الماده د مادي او د صورت نغوي څه شی دی مجرد دی. دی وی ادراک چې کینو مجردات دی مادي شیان ادراک نشي کولای. نو یو عقل نفس ناطقه مجرده ته وی او دا په انسان کې مدرک دی. د عقل اطلاق طالبانو په عقول عشره باندې هم کیږي او عقول عشره مخکې تاسو ته ما ویلي دا فلاسفه دا یو ګمراه عقیده لري وی لس عقول دی طالب عقل اول و ثانی و ثالث و آخر عقل عاشر دی. وی خدای تعالی څه شی پیدا کړ عقل اول اغا عقل ثانی پیدا کړ اغا عقل ثالث پیدا کړ دا سلسله روانه او عقل فعال پیدا کړ. اوس وی عقل فعال لګیا دی او تصرفات په دې عالم کې څوک کی عقل فعال کوي او ځینو کتابونو کې لا دوی د عقل فعال نه تعبیر په جبرئیل علیه السلام هم کوي. وی مسلمانان ورته جبرائیل علیه السلام وی دا په اصل کې څه شی دی عقل فعال دی. نو بهر تقدیر طالب خود دغه عقیده چې دا دوی په کم حیثیت باندې دی عقول ته ساتي نو دا دم گمراهی عقیده ده د مسلمانانو عقیده دا نه ده. نو عقل فعال عقل عقول عشره ته هم ویل کېږي دا دویمه اصطلاح ده. دریم طالب د عقل اطلاق کله کېږي په ذهن باندې خو هغه ذهن چې مقابل الخارج وي. دو ظرف دي کنه ظرف ذهن او ظرف له نو دا ظرف ذهن ته کله ظرف ذهن هم وای او د ظرف ذهن ته طالب عقل هم وای. څه ورته ویل کېږي نو دا عقل کله په مقابل د چا کې راځي د خارج کې راځي. عقل کله په مقابل د چا کې وي خارج کې. یو هغه عقل دی چې کوم تعبیر مونږ تاسو کو ځان ته خبره ده عقل دوی کله په مقابل د خارج کې وای. نو چې عقل کله په مقابل د خارج کې وای نو اوس راشي چې کلم دا خبره ذهن کې کېناستا دیزی کې د عقل په کومه معنا سره دی چې دی وی و ادراک العقل دلته عقل په معنا د نفس ناطقه مجرده سره دی و ادراک العقل په معنا د چا سره دی نفس الا ناطقه مجرده. عقل چې په دې معنا شي نو دی بیا ادراک د تصور او د تصدیق کوي. ادراک د چا کوي دا عقل چې نفس مجرده را واخلو نو د ادراک د تصور هم کوي او ادراک د تصدیق او طالب ناطقه ورته ولي وای دی عقل ته نفس ناطقه وای ناطقه ورته ځکه چې د مدرک د معقولاتو دی مدرک د چا دی نفس ناطقه هغه نفس چې نطق کوي نو نطق تاسو ویلې او ظاهري او باطنی. ظاهري نطق نه یادای دلته مراد د نطق نه کم نطق دی. نطق باطنی و نطق باطنی عبارت ده د چانه د ادراک د معقولاتونه او قانون ځان سره یاد ک طالب معقول دو قسمه ده. معقوله یو ته تصور و یو بل تصویر لیکيږي تصدیق ویل کېږي. تصور عبارت د چانو الا حصول صورت شی یو شی صورت حاصلول په عقل کې دي ته تصور ویلې. نو دا د چې کم تعریف دلته کړی دی د چې کم تعریف کړی نو دا تعریف شامل تصور ته هم دی. هو صفت یتجلی بها دا تعریف چاته شامل دی تصور ته هم شامل دی. ولی تصور ته شامل دی تصور عبارت حصول د صورت د شینه په عقل کې او مراد د عقل نه نفس دی. دا نفس چې وشي ته متوجي شي نو صورت ورنه حاصل کی کنه او دغه صورت طالب مفهوم کلی دغه معقول دی. لکه انسان ته متوجي شوي او تا د صورت ذهن تراوړ چې هغه حیوان ناطق نه حیوان ناطق یو مفهوم کلی دی کنه او دغه حیوان ناطق بیا راشي د چانه دغه انسان نه او د دې نفس پورې قائم شي او منشأ د انکشاف د چاو ګرځيږي د زوزي صورت ګرځيږي چې د تسویل کېږي انسان.
تعریف د علم د څنګه وکا هو صفتون دا د یو صفت ته چې په دې سره د مذکور انکشاف راځي الکه نو تعریف تصور ته شامل دی تصور چاته وای حصول صورت شی حاصل اول په عقل کې مراد مو د عقل نس شی کا نفس ناطقه څه شی مو کا نو دا تعریف څنګه شاملېږي نفس ناطقه چې کله انسان ته متوجه شه نو دی انسان نه دی نفس ناطقه او صورت راواخسته هغه صورت څه شی دی مفهوم کلی د دغه انسان چې حیوانون ناطقون و دا مفهوم کلی راشي دا د چا پورې قائم شي د نفس ناطقه پورې چې کله نفس ناطقه پورې قائم شي نو د دینه بعد دغه صورت مبدا د انکشاف وګرځيږي تا تور باندې هغه مجهول انسان را معلوم شي نو چې کله قیام د دغه مفهوم کلی د چا پورې راغی د نفس ناطقه پورې راغی او تعریف د علم په صادقی کنه هو صفتون دا یو صفت معنا قائمه بالغیر نه عبارتو دا یو معنا ده چې د غیر پورې قائمه ده دلته دا مفهوم کلی او معنا ده چې د غیر پورې قائمه ده چې هغه نفس ناطقه ده او یتجلى بها المذکور په دې سره مذکور روخانه کیږي نو مذکور څوک د خدای صورت ده کنه د دې صورت په وجه تا ته څه شی روخانه شه د حیوان ناطق په وجه تا ته انسان روخانه نشه حیوان ناطق ته صورت ویلې کیږي او د انسان څه شی دی طالبه او دغه تعریف تصدیق ته هم شامل دی تصدیق د چا نه عبارت دی نو موږ خود مرقات کې دا تفصیل کړی وې تصدیق عبارت دی د تصورنا مع الحكم تصور او دا طالب علم د قضایا او دی او تعلقه د قضایا سره لري او په قضایاو کې تعلقه د چا سره د نسبتونو سره لري ځکه قضیه کې یو نسبت په دغه نسبت غیر مذعن وي ځکه تصدیق په مذهب تحقیق باندې طالب څه شی دی کیفیت اذعانی دی دوی وي او سو کوئی کیفیت ادراکی دی دا مسله تاسو ته په مرقات کې تیار ده خو خبره په تحقیق بنا کو هغه دا چې دا نسبت په قضیه کې راشي نو په د باندې اذعان د نفس نه وي لکه زیدون قیمون کې نسبت ده کنه نسبت څه شی دی ثبوت القيام او په دغه ثبوت القيام لزیدن باندې د نفس اذعان نوی ټینګار نوی چې دا شته وکنه او دا اذعان دا نفس حاصلوي د دلیل نه اذعان نفس حاصلوي د چانه د دلیل نه لکه تاسو ال العالم حادثون کې څه شی او طالب ثبوت ته چو قضیه نظری وکنه په دې کې ثبوت ته حدوث چاله عالم لره خدغه خو نسبت دی او د نفس پورې قائم دی خو د نفس په دغه نسبت اذعان شته اذعان بکله راځي ته کله دلیل پیش کې چې لانه وكل متغیر نو چې کله تا دا دلیل پیش کړ د دلیل نه بعد اوس تا اذعان راغی په دې ټکی باندې چې الکه حدوث ورختي عالم ته ثابت دی نو چې کله اذعان ستا راځي ورستو د دلیل نه دی دلیل ته منطقيان موصل تصدیقي وای څه شی ورته وای او دی دلیل کې دوه قضیه مذعنی وی طالبہ نو دا دوه مذعنی قضیه چې جمع کې نو په دې غیر مذعنه قضیه کې دلیل کې څو قضیه وي دوه قضیه د سوي چې په غیسته اذعان وی کنه یو صغرا ده بل کبرا ده په دې باندې اذعان وی ضرور او پیژنې به امتا نو چې کله دا دوه مذعنی قضیه جمع کې او قضیه بل او خو په غي کې اذعان نو چې هغه العالم حادثون و باقي خوستا اذعان نو دلیل دې ذکر راوړه نو چې کله دا دوانه تعمیر ات کړل طالبہ او متوجه دي چا تکړه اغه قضیه غیر مذعنی تکړه نو د دې دوه مذعنو قضیو د وجه نه پغي کوم څه راغی څه شي پکې راغی طالبہ په دې ځبان استاسو مازغه خلاص ول نو چې کله اوس پکې اذعان راغی او مرتبه د اذعان ته ورسیږي نو دغه اذعان بیا دوه قسمه د تاسو ویلي یو اذعان راجحه ده بل اذعان جازمه ده جازمه بیا دوه قسمه ده یو ثابته ده او بل غیر ثابته ده اذعان راجحه ځون وی او د ځون تعریف مخکې منګو تاسو کړو ادراک النسبه راجحه او بشرط الاحتمال له مرجوح بشرط الاحتمال له نو د غالب راجح طرف ته ځون ویلې کیږي او مرجوح طرف ته څه شی ویلې کیږي اغه توهم وایو څه شی ورته وایو او دې طرف ته طالب د نور امر واخلا نو چې کله تادا قانون کې خدا چې دا علم هو صفه يتجلى بها المذكور نو تصدیقم پکې داخل دی ولی العالم حادثون قضیه نو تصدیق نو ستا په اذعانو نه کله اذعان راغی چې کله دی دلیل راوړ دوه قضیه مذعنی دی راقایم اوس دغه دوه قضیه مذعنی چې راغلی ستا د نفس پورې قائم شولې په مخکې قضیه باندې د څه راغی اذعان راغی نو دا تعریف چاته شامل دی طالب تصدیق ته هم شامل دی نو کم تعریف چې تا د چا کړی دی الا د علم کنه هم تصور ته شامل دی هم چاته شامل دی
نو طالبه دا خو ښه کار دی نه دی کړی. چا چې وایي دا تعریف کړی نو دی ښه کار نه دی کړی. ولې؟ ځکه تعریف داسې یو تعریف پکار وي چې هغه تعریف موافق وي د محاورې د فن سره، او دا تعریف موافق د محاورې د فن سره نه. موږ محاوره د فن کې چې د کلام کې چې علم ذکر شي نو مراد ته نه څه شي وي؟ تصدیق وي که نه څه شي وي؟ او دا تعریف هم چاته شامل شه او هم چاته. اوس ورپسې راځئ یو بل تعریف کوي: بخلاف قولهم صفة توجب تمیزا لا يحتمل النقیزا. په خلاف د دې قول د دوی سره چې دی وی دا علم یو صفت دی توجب تمیزا چې واجبوي تمیز لره، لا يحتمل النقیزا چې احتمال د نقیز بنه لري. احتمال د چا بنه لري؟ د صفت امقه معنا کو قائمه بالغیر، واجبوي تمیز لره. نو په تمیز کې مونږ تاسو مخکې خبره وکړله دا قانون دی چې یو پکې ممیز وي بل څه شی وي؟ ممیز وي، او بل څه شی وي؟ ممیز عنه وي که نه. تمیز کې څه شی وي؟ ممیز او ممیز عنه، دا درې واړه شیان پکې وي. نو دا علم یو صفت دی چې واجبوي به تمیز لره. یا لکه تمیز کې ممیز څوک دی؟ خو دغه نفس ناطقه دی که نه. ممیز څوک دی چې دا د چا سره د دغې تعلق د دې صفت راغلی؟ ممیز عنه یې څوک؟ د اغیار. ممیز عنه یې څوک ده؟ دا لا يحتمل النقیز طالب یا صفت د تمیز دی او یا صفت د متعلق د تمیز دی. دا ځای له ګران دی وکشي ورته. که چیرته طالبه دا متعلق د تمیز شي نو دا تمیز علم دی او متعلق معلوم دی. تمیز څه شی دی؟ او د تمیز چې د کوم شي سره تعلقه ده هغه څه شی دی؟ معلوم. نو تعبیر څنګه کو؟ معنا به داسې شي دا علم یو صفت دی چې واجبوي تمیز د معلوم، هسې معلوم چې دا معلوم کې احتمال د نقیز نه وي. هسې معلوم لا يحتمل النقیزه چې په ده کې به احتمال د چا نه وي؟ بلې ته وګورئ. دویم احتمال دا دی چې دا صفت د تمیز شي نه د چا د ممیزه. نو معنا به داسې کوو علم یو صفت دی چې واجبوي به تمیزه، داسې تمیز چې دا تمیز به احتمال د نقیز نه لري. دا تمیز به احتمال مخکې مو وویل چې دا ممیز او معلوم به احتمال د نقیز نه لري، او اوس وایو چې دا تمیز به احتمال د نقیز نه لري. خو په اصل کې دا صفت د معلوم دی طالبه. ښه اصل کې صفت د چا دی؟ حکم شی چې دی جدا کغه کې به احتمال د چا نه وي د نقیز نه وي. خو چې دا صفت تمیز ته ورکړی نو دا صفت طالبه څه شی دی؟ بحاله نه دی بلکې بحال متعلقه دی. تاسې وایي توصیف د یو د متعلقینو نه په صفت د بل سره مجازن. دا لا يحتمل النقیز چې نقیز به نه لري، دا اصل کې صفت د چا دی؟ د ممیز دی. خو هلکې چې تمیز ته ورکوي نو دا صفت بحاله نه دی، مجاز دی. اوس قانون ته وګوره حدیثي تراشي. هر کله چې ته وایې علم داسې یو صفت دی توجب تمیزا چې تمیز لره به واجبوي او لا يحتمل النقیزه. طالب په علم تصوری کې تمیز څوک دی؟ متعلق د تمیز څوک دی؟ نو دوی وایي چې په علم تصوری کې دا صورت چې دی دا تمیز دی. صورت څه شی دی؟ لکه د انسان صورت څه شی؟ حیوانو نه دقې ته دوی تمیز وایي. ممیز څوک دی؟ متعلق څوک دی؟ طالب ازي صورت، او ازي صورت څوک دی؟ انسان. ازي صورت دا ممیز دی، او تمیز څه شی دی؟ دا حیوان ناطقونه. اوس چې ته تصور د انسان کې په حیوان ناطقون سره، نو دا حیوان ناطق به نفس ته راځي، نو دغه حیوان ناطق ته تمیز وای، او انسان ته څه ویلی کېږي؟ ممیز ویلی کېږي. نو داسې بشي چې علم یو صفت دی چې واجبوي تمیز چې احتمال به ممیز د نقیز نه لري. یعنی چې ته حیوان ناطقون ووایې نو په دې کې چې انسان داسې صورت چې انسان دی احتمال د نقیز به نه وي چې څوک وایي چې هلکه دا الله انسان دی. څه شی دی؟ کله چې د حیوان ناطقون وایي نو حیوان ناطقون صورت ته چو و د انسانو که نه انسان یې څه شی وه؟ ذي صورت وه.
نو دا ذی صورت خو متعلق د تمیز دی کنه چې ممیز دی. نو مونږ وایو علم یو صفت دی توجب تمیزا چې تمیز لره به واجبوي، لا يحتمل النقیض چې دا متعلق به احتمال د نقیض نه لري. نو چې تا کله صورت راوړه حیوان ناطق نو انسان راغی، خو په دې دوران کې طالب احتمال د نقیض ته دی چې لا انسان دی. دا حیوان ناطقون چې تا وویل په دې کې احتمال د چا شته؟ د لا انسان شته؟ نه، احتمال د چا به وي؟ نو هي صفت توجب تمیزا، دا یو صفت دی چې واجبوي به تمیز لره او لا يحتمل النقیضه. په دې باندې ان شاء الله پوه شوي. او طالب که صفت تمیز کو نو دا به داسې وایو په دې صورت کې احتمال د نقیض نه لري او دا لري کوي. مثلا ته چې تصور د انسان په حیوانو ناطق سره وکړې نو په دې حیوانو ناطق کې احتمال د عدم حیوانو ناطق نه وي چې مصداق د عدم حیوان ناطق غیر انسان دی. که صفت د چا که د ذی صورت که نو د ذی صورت لا يحتمل النقیض، دک احتمال د نقیض نشته. یعنی چې تا حیوانو ناطق راوړو نو انسان بی، د انسان د نقیض احتمال به پکې نه وي چې هغه څوک دی؟ لا انسان. او کدا لا يحتمل النقیض صفت د تمیز کې ته وایي چې د تمیز کې به احتمال د نقیض نه، نو تمیز خدا صورت وکنه، نو صورت څوک دی؟ حیوان او حیوانه. نو په دې کې به احتمال د چا نه وي؟ د نقیض نه وي. تا چې وویلې چې انسان حیوان ناطقونه نو حیوان ناطق صورت دی. اوس په دې صورت کې احتمال د نقیض نشته دی چې وی انسان او تو وایي چې دا څه شی دی؟ غیر حیوان دی. وی انسان او تو وایي چې دا څه شی دی؟ دا لا حیوان دی. وی انسان او تو وایي چې دا لا ناطق دی. نه، دا صورت احتمال د نقیض نه لري چې انسان وو نو هغه به حیوان ناطق وي. په دې باندې پوه شوي. لا يحتمل النقیض که صفت د تمیز ګرځوي هغه معنی، او که صفت د ممیز او د متعلق د تمیز ګرځوي نو دغه معنی. هر یو معنی چې کوي په خپل ځای باندې مناسبه ده. بلې ته وګورئ تمیز په علم تصدیقی کې طالب څه شی دی؟ ایجاب او سلب. قضیه ده کنه، خو قضیه بیا موجبه وي یا به څه شی وي؟ طالبه سالبه وي. او دی ایجاب او سلب نه دوی تعبیر په چا سره کوي؟ په نفي او اثبات سره. په چا سره تعبیر کوي؟ په نفي اثبات سره. نو اوس وګورئ ښه علم تصدیقی تراشی. دا علم یو صفت دی توجب تمیزا چې تمیز لره به واجبوي، لا يحتمل النقیضه. نو معنا به بیا داسې وي تمیز نفي او اثبات دی طالبه، او متعلق چې دی طرفین دی. په علم تصدیقی کې تمیز څه شی دی؟ دا دی او نه دی. ایجاب او سلب دا پکې څه شی دی؟ دا پکې تمیز. متعلق څه شی دی؟ الا متعلق طرفین دی کنه چې د ایجاب او سلب چا پورې تعلق لري. نو اوس قانون ته وګوره، که په طرفینو کې تا ایجاب وموندلو نو بیا به احتمال د سلب لري کوي، او که سلب دی پکې بیا وموندلو نو ایجاب احتمال د چا به لري کوي؟ د ایجاب. مثلا تا ویلې زیدون قیمون کې زید موضوع ده او قیمون محمول دی، او ثبوت القیام لزیدن دا نسبت ایجابی دی. نو علم څه شی دی؟ صفت توجب تمیزنا، دا یو صفت دی چې واجبوي تمیزه. نو تمیز ایجاب دی. نو چې کله په ایجاب باندې زیدون قائم دلالت وکنو لا يحتمل النقیض چې هغه څه شی دی؟ زیدون لیس بقائم چې هغه سلب دی. پوه شوي تاسو په دې باندې؟ کدا طالب د تصور سره لګوي نو تصور کې صورت او زی صورت دوانو سره لګيږي، او کدا تصدیق سره لګو نو په تصدیق کې څه شی دی؟ ایجاب او سلب. نو که ایجاب نو لا يحتمل النقیض، او که سلب نو هم لا يحتمل النقیض. که ایجاب نو د ایجاب نقیض څه شی دی؟ لا ایجاب خو مستاق سلب دی، او که سلب نو د سلب نقیض څه شی دی؟ لا سلب. او څه شی دی؟ په دې باندې ان شاء الله تاسو پوه شولئ. نو دغه تعریف چې چا کړی دی چې علم یو صفت دی توجب تمیزن چې دا به تمیز لره واجبوي، خو دا تمیز به احتمال د نقیض نه لري، یا به متعلق د تمیز احتمال د نقیض نه لري. او مثالونه مې درته وویلې. فانه دی وی یقینا دغه تعریف وان کان شاملا دی. اوس د دې تعریف او د مخکنی تعریف په منځ کې ما بیل اشتراک درته ذکر کوي. د دې دوه تعریفونو په منځ کې ما بیل اشتراک څه شی دی؟ دی وی دغه تعریف او ما بیل امتیاز هم درته وی. نو دی وی دا دویم تعریف اگر که شامل دی ادراک د حواسو ته، لکه څنګه چې اول تعریف شامل و هغې سره خو هم تمیز راته که نه. خو چې تا انسان په سترګو لیدلی وی، یا د زید په سترګو لیدلی وی، نو ته اوس وی چې دا زید نه دی، هلکه غویه مې ولیده نه. نو دا ادراک د حواسو ته شاملېده،
دا ولی شامل د طالبه ای وی دا ځکه شامل د ادراک د حواسو ته بناء علی عدم التقیید بالمعانی دې کې دا قید نشته دی چې تا به ادراک تنها د چا کړی د معانیو کړی عامه که د معانیو ادراک دې کړی او که د چا ادراک دې کړی د محسوساتو ادراک دې کړی کوم شی د قبیلې د معانیو نو دغې ادراک دې کړی او که کوم شی د قبیلې د چا نو هله محسوساتو نو دغې ادراک دې کړي نو داسې نه دي ویلي چې توجب صفت المعانی صفت المعانی خبره نه ده کړې توجب تمیز المعانی دی نه دی ویلي مطلق ویلي توجب تمیزا عامه ده که تمیز د چا وي د معنوي شیانو وي او که د محسوساتو وي بلې ته وګوره دا چې بیا ورپسې وی نو دغه تعریف وی حواسو تم شامل دی ځکه قید پکې نه دی لګولی وللتصورات او دغه تعریف شامل دی تصوراتو ته هم دا تعمید تعریف تصوراتو ته ولې شامل دی بناء علی انها لا نقائض لها بنا په دې باندې چې تصوراتو لره نقائض نشته دی تصور وی نقیض نه لري څه شی نه لري طالبه تصور وی نقیض نه لري یعنې دا مخکې چې کوم تعریف وشو هغه کې دوه جزه و که نه ایجابي و چې صفت توجب او بل سلبي ولا يحتمل النقیضه او دا قانون دی طالبه ګوره یو قانون تاسو زده کړی دی الحمدلله که به درته راشي یا سلم تصدیقاتو کې به درته راشي دوی یو قانون ذکر کوي الحمدلله ملا صاحب وی یو صدق د موجبې دی او بل صدق د چا دی د سالبې نو دلته هم دوه قضیې دي صفت توجب تمیزا لا يحتمل النقیضه توجب تمیزا ایجاب او لا يحتمل النقیضه څه شی نو موجبه هم صادقیږي او صالبه هم صادقیږي خو د صدق فرق دی موجبه خاصه ده په اعتبار د صدق سره د صالبې نه صالبه عامه ده څنګه وی موجبه په دو طریقو صادقیږي صدق د موجبې تقاضا د امرینو کوي یو امر دا دی وجود د موضوع چې موضوع به موجوده لہذا که موضوع موجوده نه و نو موجبه نه صادقیږي او دویم طالبه ثبوت ته محمول دی موضوع لره که موضوع وا خو لیکن د موضوع ته محمول ثابت نه نو بیا موجبه نه صادقیږي موجبه چې صادقیږي نو دا دواړه شیان به وي اله به صادقی لکه مثلا ته وایې زیدون قایمون دا قضیه موجبه ده څه شی دی طالبه خو دوه شیان غواړي وجود د موضوع هم غواړي چې زید دی زید شته او دویم د زید ته به قیام هم ثابت وي مثلا چې ته ویلې قائمون نو دا دواړه به وي هم وجود د موضوع او هم ثبوت ته محمول چا لره موضوع لره نو قضیه موجبه به په دغې صورت کې صادقیږي اوس که داسې صورت وشو که زید موجود نه و نو هم موجبه نه صادقیږي او که زید موجود وو خو دا محمول ورته په نفس الامر واقع کې ثابت نه و هسې تا فرض کړی نو دې ته بیا قضیه کاذبه ویلی کېږي صادقه نه صدق د موجبې دا دوه شیان غواړي او بله طالبه سالبه ده دا د دې چې دی طالبه څه شی دی سالبه د صدق د سالبې تقاضا د وجود د موضوع نه کوي سالبه په دو طریقو صادقیږي یو په تقدیر د عدم د موضوع سره او بل په تقدیر د عدم د ثبوت المحمول للموضوع په نفس الامر کې هر یو د دې دواړو نه چې لا علی التعین نو سالبه به صادقی ګوره مخکې به دواړه موجبه کې به دواړه ضرور وي او په دې دوو کې چې په دې دوو کې هر یو لا علی التعین وو نو بیا به چې دی سالبه صادقی لکه مثلا تو زیدون لیس بقائم نو تا خو سلب د قیام د زید نه وکړه نو دلته که زید نه وی موجود نو هم سالبه صادقه ده زیدون لیس بقائمین دی کنه ولی ځکه موجود نه دی کنه بیخي د سره شته نه او طالبه که زید موجود وو خو لیکن څه شی نه قیام نه نو هم سالبه صادقه ده هم څه شی ده طالبه دوانو صورتونو کې لعلتین سالبه صادقه ده اوس ما تراشي دیزي تو ګورئ دی ځای کې چې راغله چې بخلاف قولهم هو صفة توجب تمیزا لا يحتمل النقیزه نو توجب تمیزا موجبه وا او لا يحتمل النقیزه څه شی ده اوس دې تراشي طریقې ته وګوره تا چې ویلي چې دا لا يحتمل النقیزه دا جزء سلبي و او مخکنی جز چې دی هغه جزء ایجابي و دلته دا په دو طریقو سره دا جزء سلبي صادقیږي یا دا چې د سره به نقیض نه لري د سره به نقیض نه لري نو چې هلکه د سره نقیض نه لري نو احتمال د نقیض به څه وي پکې وشوه یا به نقیض لري خو احتمال به نه لري یا به نقیض لري خو څه شی به نه وي احتمال د نقیض به نه وي نو هم لا يحتمل النقیض صادقیږي نو اوس تصورات پکې داخل شول او تصور خو علم د مفردات وي ځکه تصورات احتمال د چا نه لري
د نقیض نه لري طالبه. تصورات احتمال د چا نه لري؟ ولی ځکه د تصوراتو نقایض وی نشته دی. نو د تصوراتو څه شی نشته؟ دا خبره ده کړې ده. خط ته وګوره ورته دا ستاسو کتاب ته ولی تصورات او دا تعریف کو شامل تصوراتو ته هم دی، خو بناء علی انها نقایض لها، بنا په دې باندې چې دوی وایي چې تصوراتو لره نقایض نشته دی. ولی وایي ځکه تصور علم د مفرداتو دی او مفرداتو لره نقیض نشته. یا لن تعبیر وکړه مفرداتو لره څه شی نشته دی؟ نقیض نشته. نو دغه تعریف چې د کم کړی دی، نو دا تعریف طالب چا ته شامل دی؟ مفرداتو ته هم شامل دی. شارح په دې قول رد کې وی دا درته چا ویلي چې مفردات د تصوراتو لره نقایض نشته؟ که ته وایې چې تصور لره نقایض نشته دی، نو ډېرې قیدې او بنیادونه به ړنګ کړي دلته. او دلته یو دوه درې قیدې دوی وایي منطقیان چې تصورات نقایض لري، نو هغه قیدې به انشاءالله تاسو ته سبا ووایم چې تصوراتو لره نقایض شته دی. چا چې ویلي دي چې هلکه تصورات په دې تعریف کې داخل دي ځکه تصور نقیض نه لري، نو دا خبره د دوی غلطه ده. څه پتنګ